یو طرف ته خو د پاکستان لوبډله سیمی فائنل ته کوالیفای کېدو د پاره دعاګانې کوي نورو لوبډلو ته، خو بل طرف ته انډیا هم ګیره ده. انډیا هم سیمی فائنل ته د کوالیفای کېدو چانسز ډیر زیات کم دي. نن دوه میچ دي د ساوث افریقا ورسز ویسټ انډیز او انډیا ورسز زیمبابوے. نو انډیا خو به دغه میچ د زیمبابوے نه ضرور ګټي، خو که چېرې ساوث افریقا او د ویسټ انډیز میچ کې دا میچ ویسټ انډیز وګټلو نو بیا به د انډیا لوبډلې ته ډیر زیات مشکلات جوړیږي. بیا انډیا لوبډله به سیمی فائنل ته اله کوالیفای کیږي چې د انډیا ویسټ انډیز سره میچ پاتې دی. نو انډیا به صرف ویسټ انډیز ته شکست نه ورکوي بلکې په غټ مارجن به ویسټ انډیز له شکست ورکوي. نو که چېرې نن ویسټ انډیز میچ وګټلو د ساوث افریقا نه نو بیا د انډیا لوبډله کنفرم د ټي20 ورلډ کپ نه بهر ده. سیمی فائنل ته بیا د انډیا لوبډله هم نه کوالیفای کیږي، بیا به د ویسټ انډیز او د ساوث افریقا لوبډله سیمی فائنل ته کوالیفای کیږي. نو یو طرف د پاکستان ټیم له خطر ده، بل طرف ته د انډیا ټیم له هم خطر ده. تاسو د پوینټ ټیبل هم ښکاري، په دې پوینټ ټیبل کې تاسو ګورئ ویسټ انډیز یو میچ کړی دی، هغه هم ګټلی دی په غټ مارجن باندې زیمبابوے نه ګټلی +5 د دوی رن ریټ دی. بیا ساوث افریقا یو میچ کړی دی هغه ګټلی دی، انډیا یو میچ کړی هغه هم بایللی، زیمبابوے یو میچ کړی هغه هم بایللی دی. نن به د دې ټولو لوبډلو دویم میچ وي، د ویسټ انډیز او د ساوث افریقا میچ دی او د انډیا او د زیمبابوے میچ دی. نو ویسټ انډیز او ساوث افریقا کې چېرې دغه میچ ویسټ انډیز وګټلو نو بیا د ساوث افریقا د بار کېدو خطر نشته، ځکه د ساوث افریقا بیا زیمبابوے سره میچ پاتې دی. نو ساوث افریقا به زیمبابوے نه خامخا میچ ګټي او د هغې د ساوث افریقا د ګټلو چانس هم سیوا دی. او که ویسټ انډیز نن وګټلو نو د ویسټ انډیز بل میچ بیا انډیا سره پاتې دی. نو انډیا بیا مکمل کوشش کوي چې ویسټ انډیز لا په غټ مارجن باندې شکست ورکړي، ځکه د ویسټ انډیز رن ریټ +5 دی او د انډیا رن ریټ -3 دی. یو میچ نن زیمبابوے نه به ګټي، خو نن به انډیا مکمل کوشش کوي چې زیمبابوے ته یو غټ شکست ورکړي، د خپل رن ریټ پې راسیوا کړي. ځکه زیمبابوے له غټ شکست ورکول په دې وجه ضروري دي چې بیا راتلونکي ټایم کې انډیا او د ویسټ انډیز چې کوم میچ دی نو یې کې به انډیا ویسټ انډیز له کم مارجن باندې شکست ورکولو سره کوالیفای شي. نو نن به انډیا کوشش کوي چې زیمبابوے ته په یو غټ مارجن باندې شکست ورکړي. او بل طرف ته نن د ساوث افریقا او د انډیا میچ کې به د انډیا کرکټ فینز د ساوث افریقا ټیم له دعا کوي چې الله را میچ ساوث افریقا وګټي. خو ویسټ انډیز چې ریسنټلی کم پرفارمنس کړی دی په ګروپ سټیج کې او په سوپر 8 مرحله کې تباکون بیټینګ د زیمبابوے خلاف کړی و، نو ویسټ انډیز هم خو مکمل ریدم کې دی، ویسټ انډیز هم مکمل فارم کې دی. او ساوث افریقا نه میچ ګټل ویسټ انډیز دپاره انتهایی ضروري دي. ویسټ انډیز هم د دې مکمل سیناریو نه خبر ده، که چېرې ساوث افریقا نه موږ میچ وګټو نو بیا سیمی فائنل ته کوالیفای کېدی شو. نو یو طرف له خو د پاکستان کرکټ فینز ناراضه دي، دعاګانې کوي خپل ټیم له چې نورو لوبډلو ته پکې هم دعا کوي چې دغه پلانۍ لوبډله پلاني نه وګټي نو پاکستان له به چانس جوړ شي. نو دغه رنګ د انډیا هم اگر مگر والا کیسه شروع ده، انډیا به هم په اگر مگر باندې سیمی فائنل ته کوالیفای کیږي. جی نو دا مکمل اپډیټ سو د حوالې سره ستاسو سره ده، خپله قیمتي رایه موږ سره په کمنټ کې ضرور شریکه کوئ.